اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. آیت نمبر وواعدنا موسیٰ وعدہ اکرمونگا موسیٰ سرا او موسیٰ من سرا. دی واعدنا توی باب مفاعلہ گرامیٹیکلی دیتا سوئی باب مفاعلہ. نو باب مفاعلہ کی دوالو جانبون عمل لی صحیح شو انٹریکشن سوئی انٹریکشن. نو دیکی دو وعدی انٹریکشن دے چی مونگا وعدہ اکرا واغ سرا اگا وعدہ من سرا اکرا. سو وواعدنا موسیٰ نو دا سے بوائی چی معاہدہ اکرا منگا موسیٰ علیہ السلام سرا سمو اکرا دیتا معاہدہ ہوئی پھر دوارو طرف نوشی ٹریٹی. وواعدنا موسیٰ باہمی معاہدہ اکرا منگا موسیٰ علیہ السلام سرا 30 لیلتاً دا دیر ششپود اعتکاف پتور کی. دا دیر ششپود اعتکاف پتور کی. اللہ کا نور چاہ باہمی موعدہ اکرمونگا موسیٰ علیہ السلام سرا 30 لیلتاً دا دیر ششپو دا اعتکاف پتور کی سکے پکوئی تور کی. نو چی دا دیر ششپو اعتکاف ٹریٹی وشوا نو دا دیر سورت و روجی ورسر مراد شوی. دا دیر سورت و روجی ورسر مراد شوی. کلا چی سڑے دا اعتکاف نظرو کی دا سا نظر دا اعتکاف پلیج ورکی نو روجی ورسره آٹومیٹکلی منٹ وی. کہ سړی دا وې چې زبا د رمضان نه علاوه چې زبا شپږ ورځې شپږ شپې اعتکاف کوم مسجد کې سبا کوم شپږ شپې اعتکاف وکړو نو کله شرعي ایکسکیوز نه لري نو روزه به خامخا نیسي دا شپږ ورځې. صحیح شو. ځکه د اعتکاف مقصد دی ریټریټ کول. اعتکاف څه مقصد دی؟ ریټریټ کول یا سیکلوژن کول. وواعدنا موسیٰ باہمی موعدہ اکرمونگا موسیٰ علیہ السلام سرا 30 لیلتاً دا دیر ششپو دا اعتکاف. اس اعتکاف کی سم مراد دی ندال تولی کا چی دیکھے انقطاع مراد دا معاملات الدنیاویونا. انقطاع زان کٹ کول منقطع کول دسنا دنیاوی معاملاتنا چی یک سویہ سر توجہ شی اللہ تعالیٰ تا یک سویہ سر توجہ شی اللہ دے وجہ سڑے اعتکاف کئی لکن رمضان اعتکاف اس لش پہ لسردی بکی رمضان اعتکاف نے امام مالک سے رحمت اللہ علیہ فرمائی چی کہ دنیاوی خبریں پد اعتکاف کو اعتکاف مات شو. اعتکاف شو مات شو ذکر چی ریٹریٹ ختم شو. سو شو ریٹریٹ لکه اوس مثلا چې سیف الله خان هغه دلته په اعتکاف کې او په سیل ورفون باندې لګیدل اسټاک خرڅي او راخلي. صحیح. نو اعتکاف امام مالک په نسبت مات شو. ا د نور ائمه په نسبت مکروه شو. د نور ائمه په نسبت مکروه شو. دا یو دویم چې اعتکاف کوي او بغیر د ضرورت شرعي نه د مسجد نه بهر وته ضرورت شرعي نه بغیر د مسجد نه بهر وته نو اعتکاف مات سے پنځه سلور واړو امامانو. اعتکاف مات سے پنځه سلور واړو امامانو. ځکه د اعتکاف اصل حکمت دا دی چې ځان راکټ کې د دنیوي معاملاتو نه ټوټلی او توجه کې یوازې چاته یوازې الله ته. ابن عباس سے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چچا یو ورځ شپه اعتکاف وکړه د الله د پاره سوره نو الله تعالی د دو او د جهنم په میس کې درې خندقونه پیدا کړي. خندق پیژنئ؟ یو خو خندق دیوال ته تاسو وایي فرنچ درې خندقونه او د هر دو خندقونو میس کې دومره ډیسټنس دی لکه د ځمکې او د اسمان میس کې. یعنی معنا دا ده چې الله تعالی د جهنم نه ډیر لري وساتي. الله تعالی جهنم نه ډیر لري وساتي. پاین
الف عین تی کاف الف فی او په غیر مسجد څخه په کور بل ځای کې څوک نه هم نکیږي نه هغه صرف د زنانو لپاره دی زنانا باید چې اعتکاف وکړي د کور په هغه ځای کې چې کوم ځای کې عموما دا مونږ کوي د کور په هغه کارنر کې چې کوم ځای کې عموما دا مونږ کوي دا اول اسمان نو دا لګا ده 1500 نوري کلونه ده سوره ده 500 لایټ ایئرز سبلا خانه ته کیلکولیټ کولای شي 500 نشي په کې دوه ځای نه سملا کیلکولیټر 1,80,000 میله پر سیکنډ سوره ده 1,80,000 میله پر سیکنډ نو بیا په یو منټ کې بس وري 60 کې به ملټیپلای کې بیا یو غنټه کې بس وري بیا به 60 کې ملټیپلای کې بیا به یو ورځ کې سوري 24 کې به ملټیپلای کې بیا به یو میاشت کې سوري 30 کې به ملټیپلای کې بیا به یو کال کې سوري 12 کې به ملټیپلای کې بیا 500 کال کې به سوري 500 کې به ملټیپلای کې got it کمپیوټر به وکي ټریکر په بلینز کې جوړ کړل وواعدنا موسى باب موعد وکړمږه موسی عليه السلام سره 30 ليله دیش به واتممنا امږه مکمل کړه دیش به بعشر پلس نور باندې فتم میقات رب پس برابر شو میقات او متعین وخت پروردگار د 40 ليله سلويش به چله سوشوا چله ابتداء حکم موسی عليه السلام ته د 150 شپو او د 150 ورځو خود په اخري ورځ باندې مسواک راغستنو ویو په وجه کې سوال مسواک یو وه دا ولي کوم مسله ته خبره ته وکړه مسواک یو وه نو الله تعالی دې تاسو کو ودا مسواک دی ولي وه ودا د دې روزي د وجه د مېدی کم سټیم کې راوځي خلینه بوی راځي خلینه سره بوی راځي وې ما وی چې دا بوی ختم شي موږ ورته وګم وایو تاسو ته پته نه دا ها د خلی بوی وګم وای ورته نو دا وګم ملر کو نو دغه علت باندې الله تعالی خوښ نشو دا وجه چې ولا بیان کړه کاسه ویل چې بس دې اسی صفای نه کوله خو نه دوه سملر کو د روزي هغه وګم ملر کو صحیح الله تعالی ورته اوس لفظ دې شپې نور صحیح شه ځکه چې حدیث کې راځي خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك دا د روزدار د خلی دا بوی دا د خدای په نسبت باندې د مشکو د بوی نه زیات خوښ دی خدای ته د مشکو د بوی نه زیات خوښ دی صحیح اوس دغه مسله چې مسواک وهل پروژه کې جائز دی که ناجائز دی امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي د سحر نه د مسبخینه پورې جائز دی سحر نه مسبخینه پورې جائز دی مسبخین نه بعد خلی کې دغه وګم پیدا کیږي څه پیدا کیږي دغه بوی چې دغه متعلق پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې اتیب عند الله من ريح المسك د مشک د بوی زیات خسته دی خدای په نظر کې شافعی صاحب وایي دغه نه بعد بیا مکروه دی مسبخین نه بعد بیا مکروه دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا خبره کوم پیغمبر کړی دا د دې تعلق د روحاني مادي نه دی د دې تعلق څه روحاني مادي نه دی د مسواک سره مادي بوی لري کیږي کوم روحاني بوی چې پیدا شوی هغه نه کیږي او هغه خدای په نسبت باندې کوم خوش بوی چې د روحاني دی مادي نه دی لہذا په ټول ورځ کې مسواک وال جایز دی البته د ټوت پیسټ نه داغه نه احتیاط کول پکار دي ځکه چې اصلي له شوبه پیدا کوي داغه ټیسټ مرای کې محسوسيږي سکی ټیسټ مرای کې محسوسيږي نو بیا سړي شک پیدا شي رسم معده تلیفون اندی وجه مونږه جواب ورک چې ټوت پیسټ لګول پکې مکروه دي
څه شي ډیسلایک. وواعدنا موسی 40 ليله موعده کړه موسی علیہ السلام سره 30 ليله د دې شپو وات ممنا مکمل کړمږه دا 20 پلس نورو فتم میقات ربی تام شمیقات پروردگار د 40 ليله سرویس دی. اوس میقات معنا فکسډ ټایم، میقات معنا نو اوس پته ولګی چې د خدای په نيز باندې ټایم فکس وو 40 شپې ورځې. فابتداء الله تعالی ورته 13 شپو ورځې حکم وکړ، ځکه الله تعالی په هر چیز باندې عالم دی، داغه د واقع کېدو نه وړاندې. والله ته دا پته و چې دې به 13 شپې او ورځې روزه او قیام خو بکای، خدای په 13 ورځو مسواک کوي. سبق مسواک بکای، چې مسواکو کې زور تلس نورې و نو خدای په نيز باندې عادت د مخکې نه سورو سرویس سورہ موسی علیہ السلام ته معلوم دیو چې الله تعالی دې ته میقات وي. صحیح ورته وقال موسی علیہ السلام رور قلتا هارون تا خلفنی فزمان ما اندیا زما خلیفہ یا فی قومی په قوم زما کې. ځکه د قوم لیډر څوک موسی علیہ السلام، د قوم رسول څوک موسی علیہ السلام. هارون علیہ السلام دې سپورټرو، یې څه شو سپورټرو. بل ځای دا نن قاری سے به آیت تلاوت کو چې رد ان یصدقنی، رد ان د رد ان معنا د سپورټر چې زمارو هارون ما سره سپورټر وګرځوا. سو ګرځا سپورټر دې بس کوي. هارون علیہ السلام دعوت تور کو یصدقنی، دې بس صرف زما دعوت کنفرم کوي. سبا کوي زما دعوت با نو بس دې بشاته ولاړو موسی علیہ السلام سره. هارون علیہ السلام بسو موسی علیہ السلام ته بشاته ولاړو، نو چې موسی علیہ السلام براغه فرعون ته دعوت ورکړي او تقریر به ورته وکړو. موسی علیہ السلام ډیر جرار بهادر سره و، څه ډیر بهادر سره ورکه مونږ پښتو کې چا سترګه نه سوځیدا. تاسو هم دا لفظ وایي چې ځانه سترګه نه چانه یې نه بس راغه فرعون ته ودرېد، نو نیمه غنټه بیان به ورته وکړو. سره وکړه بیان، نو چې دا بیان ختم کو نو هارون علیہ السلام برا وړاندې شو، نو ورته ملګریا دا ډیر صحیح ویل د خبره ومنه. صحیح هارون علیہ السلام دا کارو صحیح ا دې سره سړي ډیر املا مضبوط شي. ها امين امين نه دې سره سړي ډیر املا مضبوط کوي. یو سړی په غاڼه کې د سړي تایید کوي کنه دا مولوی صاحب ته صحیح وای، صحیح نو خلک مطمئن شي. نو هارون علیہ السلام بس کول تصدیق. خو چې موسی علیہ السلام بهر تلو کوئی تور تا، نو بیا به هارون علیہ السلام په خپل ځای امام کا سبے کا ایسے خپل ځای به امام کا. اوس یو دعوت چا چلو هارون علیہ السلام به چلو. وقال موسی علیہ السلام ویرور پل هارون تا خلفنی تزما خلیفہ شا په قوم زما کې واصلح او اصلاح کوا واصلح سکوا اصلاح کوا. نو پتہ ولګی دا چې هر یو داعی او هر یو دعوت کوونکی چې دعوت ورکړي نو اصلاح به مطلوب وي. سره مطلوب وي اصلاح به مطلوب وي. واصلح اصلاح کوا ولا تتبع امثالو کوا سبیل المفسدین لارد مفسدانو. ولما جاء موسی کل چراغ موسی علیہ السلام لمیقاتنا فکس ځای زمونتا. نو د میقات دو معنی پلیس اینڈ ټایم، فکسډ ټایم او فکسډ پلیس. نو دا د میقات دا فکسډ پلیس کوهیتور، فکس پلیس کوم یو کوهیتور. وکلمه ربو خبر او کړه د سره پروردگار د فرام بیهایند دی کرټن، فرام بیهایند دی د پردې د شان کوم ځای نه، یعنی موسی علیہ السلام دې کته نه صرف خبره به اوریدا سره کول او دا تولیکا چې دا आवाज چې موسی علیہ السلام به اوریدو نو دا به شپږ واړو طرف نه برابر راته سبا په یو شکل به شپږ واړو ډایرکشن راته. ها سو ورته سراوندینګ ساوند نو د شپږ واړو طرفونه برابر راته. دا غي وجه دا ده چې د خدای ذات په یو ډایرکشن کې خونه ده. او زما आवाज ول دې ځکه ذکر درې په یو ډایرکشن کې ځکه انسان خو خدای په یو ډایرکشن کې نه ده. د دې وجه دا आवाज مچر کنه راته چې پیر نه وراته. صحیح یو دغه خبره موسی علیہ السلام به دا आवाज په وګو نه اوریدو
دا به د تام بدن په مسامات اوریدو پس به اوریدو د ټول بدن په مساماتو کم ځای چې وخت دی په دغه سوري به आवाज اوریدو د هر یو وخت سوري لیکه به لیکه به هیرینګ پاور پیدا شي دیکھے با دیکھے با ہیئرنگ پاور پیدا شي وہ سڑے چې د چا خایسته आवाज واوري سفر خانه خایسته आवाज واوري زړه غواړي دا بنده مې وکته زړه غواړي چې دا بنده مې وکته خایسته आवाज دی چې بسو خایسته نن مې دا ما دې قاری ته یو کیسه کوو د دې دا بنده باید چې وګورو نو ما شرعانه قتل ناجایز دي صحیح ده کنه نو موسی علیہ السلام یا الله چې وګورم څه دی وکم چې وګورم قال او وکلمه ربو خبر او کړه سره پروردگار دونو دوی او رب زما ارنی ما تزانو خیا انظر الیکا چې زو ګورم تا تا قال الله تعالی وی لن ترانی تما نشکته لن ترانی تما نشکته دا معنا نو چې زنه شم لیدې نه تما نشکته نو دا ډیفیکټ د چاره جانب نه ده د الله جانب نه ده ډیفیکټ د انسان جانب نه ده چې ستاد سترګو هغه قوت نشته چې ما پیو ویني پته ولګي ستاد سترګو هغه قوت نشته چې ما مونږه اکچوالي نور لیدې شو نه مونږه خو لایټ وینو زمونږ د سترګو دومره قوت نشته چې هغه اکچوال د نور باډي وګوري خبره ځین کړل د نور باډي اکچوال نشي کته څه ګوري راځي ګوري ځکه دا غیر نه دومره تیز ده چې ستاد سترګو قوت دومره تیز نه دی چې هغه را کنټرول شي خبره ځین کړل نو الله تعالی ورته وی چې ته ما نشي کته دا ډیفیکټ تا جانب نه دی دلته یو مسله اهمه د عقیده مسله ده چې په دنیا کې د الله لیدل ممکن خودي خو واقع نه دي ممکن دي پاسبیلیټی شته خو واقع نه دي اکچوالي کېدای نشي وجه ځکه چې مونږ کې ډیفیکټ دی زمونږ سترګې کته نشي او په آخرت کې الله تعالی بمونږ ګورو الله به قوتونه اته دومره تیز کی سبو کی قوتونه به دومره تیز کی د هر یو بنده با او یا خزی وی سوربه او قوت بنده ها دا تعجب ده نو بس یو کمرینه براوځي اوبله تبور نه وځي او بسم الله الرحمن الرحیم فنعم د خدای چې بوم کې مهربان نو په لانه کې څه صحیح ده کنه نو ټول قوتونه به دومره تیز شي ټول قوتونه به دومره تیز شي اوس زمونږ دماغ استعمالي سوره 10% ټول انسانانو دماغ سوره استعمالي جینیس سی دا غیر 11% استعمالي جینیس سی دا غیر 11 خلک وایي آینسټاین 12% استعمالي آینسټاین سوره استعمالو 12% یعنی مینز دا غي او د چپونه نور اکټیویټ شي اذروایز الله تعالی صرف 10% چپونه په دې کې چې لګېدلې هغه اکټیویټ کی نو ټول نو ان شاء الله چې کله د مرګ نه بعد به ژوند شو نو زمونږ چپونه دا په جنت کې ادا کافرانو دا په جهنم کې به اکټیویټ شي صحیح زمونږ دا به خیر د پاره اکټیویټ شي دا غیغه شر د پاره ګاډ د عذاب د پاره چې احساس ورته شي خبر اوس دین کړه ګوره دا څومره ټیکنیکل خبره ده چې بس دا 80 سوره 90 دا 90 چې په کوم پراتري محفوظ د سره لپاره آخرت لپاره 90 چې په ته آخرت لپاره نو تر اوسه په دنیا کې چیرته د چا چې په 12% د زیات نه اکټیویټ شي نارملی خو 10% د چا 11 شي او د چا 12 نو دا غي مثال وکړه که آینسټاین په دې آینسټاین سره 2% ده نو چې دا ټول چې په اکټیویټ شي نو هر یو قوت به تیز شي د سترګو قوت به څه چې تا
یعنی مزید انرژایز کی نور چې پونه ورته مخامخ کی سترګو ته وګونو ته بس ټول سیګنالونه کار شروع کی کمپیوټر د میموري لري چپ میموري د څه څه اضافه کې چې هغه په 10 منټ سره څه په 3 منټ دا پر ځان کمپیوټر نه نور څه دي نو بس بیا به الله تعالی ګورو الله تعالی فرمایي وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره چې په مؤمنانو په مخونو باندې په دغه ورځ باندې خوشحالي وي او دوی به خدای وي سبا کوي الله ته وګوري ټول له خوشحالي چې آخرت کې راځي الله رکعتو ده زموږ یو بزرګو حاجی مولانا صاحب رحمت الله علیه دا یو نظم دی ناغسوي چې د محبوب دیدن لپاره ز محشر ته خوشالېږم صحیح چې د محبوب دیدن لپاره ز محشر ته خوشالېږم چې محبوب پکې لیدې شي دا محشر اختر زما دی چې محبوب پکې لیدې شي محشر اختر زما دی یعنی خلق باندې قیامتي خو ما باندې خو اختر ده چې محبوب به وکړي الله به وینو رسول پاک به وینو الله به وینو رسول پاک به وینو صلی الله علیه وسلم نو بس دا دوه وینو د خیر په ساعت باندې نور د خدای سره واړو ړون لوي څه پکار دي دستر کې بس موږ څه پکار یو خدای یو پیغمبر قال لن ترانی اللہ تعالیٰ ہوئے تمانشل دے ولکن انظر لیکن گورا الى الجبل دیغرتا فین استقر مکانو کدے ٹنگ پادش پزائق پلبانے فسوف ترانی پزرد چعب بینما وی دیغرتا گورا کدے پزائق ٹنگ پادش نما با گوینی فلما تجلا ربو للجبل فلما تجلا کلچ اللہ تعالی تجلی خارک ذات نا سو تجلی خپل لایټ او سمره حدیث کې راځي قدر انملت الخنسه لکه انسانی بدن کې د دې ګوتی دا وړه ګوتره د دې لاسه سمره لایټ قدر انملت الخنسه د یو پورا تاسو پورا وای دا خط خونی سي دا خطونه نه فنگر پرنټ سي د ګوتې نه سر په ډېر غټ دی دا پرنټ نه ډېر شي دی دا یو خط صحیح نو دا یو خط ورکارک یعنی ولایت ښکارک د دې خط په اندازه باندې ولایت ښکارک څومره د دې ګوتې د سر د خط په اندازه باندې فلما تجلى ربك لچ تجلی وکړه پروردگار د للجبل دغه غرتا جعله دکن وی ګرځو دا دکن ریزا ریزا هموار پزمکا ریزا ریزا هموار پزمکا وخر موسیٰ صیقا اپریوت موسیٰ علیہ السلام بے خدا انسان موسیٰ علیہ السلام بے ہوش وخر موسیٰ صیقا اپریوت موسیٰ علیہ السلام صیقا بے ہوش فلما افاقا پسکلچ پہوش قال ویر سبحانکا پاکید تعالی تبت الیکا ما توبہ کرے تاتا وانا اول المومن اظلم بید مومنان قال اوی اللہ تعالی او موسیٰ ان استفیتکا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی تووی چر دین علاوہ بل سور چوشتا ما سره خبره خو دې وکړي لیدل ستا د ما د کوتای د وجه نشي کېدی سبل ورچوم د انسانانو لپاره شته نو الله تعالی ذکر وکړه او د امت محمد رسول الله لپاره دا ورچو دي د محمد د وجه صلی الله علیه وسلم نو موسی علیہ السلام بیا ما جی دا امتی وګرځا ما بیا څوک دا امتی مې وګرځا نو الله تعالی ورته او موسی سچ زما فیصله دی پاغي باندې کانټینټ او سټیسفاید یا قال یا موسیٰ وی اللہ تعالیٰ و موسیٰ ان استفیتک تاکہ سرماستا انتخاب کرے دے علی اللہ سے دخل کو مقابلہ کے برسالات پخبل میسیجز بانے و بکلامی اپنے خبر کو رتابا جو کو میسیجز در کو صدر کو میسیجز در کو ڈائریکٹ نمبر دے ڈائریکٹ خبر کو در سرا نا تب کې دومره عمل ثواب بر سابقه ټول امتونو ذات نه ملایږي تب یو له تو قدر ژوند کې له دوه یا کالو عبارت برته ملاشي
ان استفیتک علی الناس برسالات و بکلام ما انتخاب کرے استا په مقابله د خلکو کې په خپل میسجز باندې او بکلام اپ خبر زما تا سره ځکه الله تعالی د موسی علیه السلام نه علاوه بل یو پیغمبر سره نیک پنیغه خبره نه د کړي هر خبره چې ورته کړي په واسطه فرشته کړي دا یا ورته انسپایر کړي دا څه کړي دا انسپایر دماغ کې ولا چولې دا مثلا ته ډایرکټ ورته په دماغ کې چولې دا او د پیغمبر ایکسپریس کړي دا یا جبرئیل راغله دی موسی علیہ السلام سره خدای ډایرکټ خبره کړي دا څه کړي دا نه همیشه نه دا certain occasion certain but for even if it will take place once in lifetime that's a virtue دعا یا درې یا یو وا معراج باندې معراج ان استفیتک علی الناس ما انتخاب کرے استا علی الناس مقابلہ د خلق باندې برسالات فمیسج زما و بکلام اپ کلام زما تا سره نیک بنےگا فخذ ما آتیتک پس ونسعات چې ما درکړې تا تا وکم من الشاکرین اشد شکر کوونکو نه پدې نعمتونو وكتبنا له في الالواح امونګ لیکل کړو د پارا في الالواح الواح جمع د لوح دا لوح وي تخطيطه څه تخطيطه وكتبنا له في موسی عليه السلام ته 10 commandments ملو شو نو دا د رات په تختو باندې ملو شو سبانه د تیږي تختې هغه کې انسکرایب څه شو د ډبرې په تخته باندې وكتبنا له في الالواح نو تاسو کتل دیغه کمانډمنټ څه کتلې تا کتلې کنه ته ګوره کنه ته اوسې کې امریکا کې لا تر اوسه نه کتلې تام نه کتلې چې څو پر ژوندۍ استاد جنازه نه کیږي به ختم وي تاسو دا ټول وګورئ د آرک اف نوح انور علیہ السلام کیشته هغه وګورئ د میسج اف محمد صلی الله علیه وسلم دا ټول کتو ولې صحیح ځکه چې بیسیک سټوري خو د بایبل او د قران یو ده بنیادی سټوري د بایبل او د قران یو ده وكتبنا له في الالواح مونږ لیکل کړو د پاره في الالواح د ډبرو په تختو باندې او هغه ډبر چې وي هغه عامه ډبر نه و ابن عباس وایي زبرجد څه شو زبرجد یو پریشیس سټون د بدخشان کې پیدا کیږي کوم ځای پیدا کیږي بدخشان کې پیدا کیږي صحیح ولې باندې زبرجد نه خو لړ څه تورک شو وكتبنا له في الالواح مونږ لیکل کړو دلا في الالواح ادا زبرجد علما فرمایي چې مونږ ته چې زمرد وایو دیتا زبرجد وایي نو عربي کې ورته وایي زبرجد او زمرد د ټول نه پریشیس سټون دی ټول نه قیمتي سټون کوي او زمون په کلی کې اوس ما ور سره خبره کولې زمون په کلی کې یو غریب سره دی نو چرته انیا ډیټیکټر چې ګرځي میټل چې پیدا کوي نن زمون دی علاقې سره یعنی ډېر د پخوا زمانه د آبادای کندرات په ځما کې دنه نو خلک کودای کوي نه کودای کولا صحیح او شی ګرځو نو چرته هغه ټی आवाज وکړه نه غدا کودای شروع کړه نو یو بوت ورته ملاش ورته ملاش نو د پریشیس سټون جوړ دی او دا غسر د سرو زر دی صحیح اډیر د بوت مت زمانه دی د ماتما گوتم بدھ د زمانه دی صحیح ناغه په 50 لک روپے باندې خرڅ ده ما ځخه ارزانه خرڅ کړی هغه بل تجارت هغه یو کروڑ زیات دی وكتبنا له في الالواح الکل کل منذ پارا في الالواح پاتختو د ډبرو من كل شيء موعظه د هر ضروري شی موعظه نصيحت او تفصيلا تفسير لكل شيء د هر امر ضروري فخذها ورته حکم کو چونی صدا بقوه المضبوطیا سرا وامر قومك حکم کو خپل قوم ته یاخذو باحسنها چې غيونه سي دا بهتر کلام سوریکم دار الفاسقین زرد چی خوم بتاستا دار الفاسقین وطن دا باغیان فرعونانو فاصرفو عن آیاتی نو موسیٰ علیہ السلام
د بحیره قلزم نه دغه وخت پورې شو او فرعون غرق شو چې الله تعالی ورته 10 کمانډمنټ ورکړ. څه ورته ورکړ؟ 10 کمانډمنټ. نو ورته دلته بس نه کې هغه وطن ته به بیا واپس بوزم چې کوم وطن نه دغه باغیان نه خلاص کړی دی، ایجپت ته. چرته؟ ایجپت ته. صافرف عن آیات زرد چې زبا اړون دایاتونو خپلونا آکسان یتکبرون چې غي تکبر کوي پزما کې بغیر الحق بلا وجہ و يروا كل آیه اگر کدی اوینه هر قسم آیت او معجزه لا یؤمنو بها نو دې ایمان نه هغه باندې و يروا سبیل الرشد اگر چر دې اوینه لا هدایت لا يتخذوا سبیلا نن سیدا په حیثیت دلاره چې پیو کی و ان يروا سبيل الغي اکثر دای اوی د گمراهی لارا یتخذو سبیلا ان صدا په حیثیت دلاله پروان شي ذالک دار دی وجه بانهم كذبوا بآیاتنا چې دای تکذیب کړو د آیاتونو زمونږه وکانو عنها غافلین او د آیاتونو لا غفلت کوونکی والذین كذبوا کسان چې تکذیب کړو د آیاتونو زمونږه ولقاء الاخرته ملاقات زمونگا پا آخرت کے حبتت اعمالو ضائع شوی دی خاملون دوی ذکر دی عقیدہ نشتا حال یجزونا دی لبدل بنشور کوئی الا ما کانو یغملون مگر آج ودوی چی عمل کولو واتخذ قوم موسیٰ اس موسیٰ علیہ السلام چی فرعون غرق شو فرعون غرق شو نو اللہ موسیٰ علیہ السلام تے چی دا قوم دی دغلتا دی بیچ بانے پریدا چلتے پریدا په بیچ باندې او ته تور تراشه زه تعالی کتاب درکوم صبر کوم. نو موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ته ویل ته دې نگرانی کوه ته دې قوم ځکه هغه ته پته و چې د نبی اسرائیل ورته معلوم چې دې نگرانی نه کړي لیونی ځامن دي دې نگرانی نه کړي دا اوس کافران کیږي صحیح. نو موسی علیہ السلام لا دلته سامری یو ګنده سره یو ګنده سره او سامری نو هغه د قوم نه سره زر او سپین زر او دا ټول ارته تراجمه کړ صحیح شو انو ورته اغینه جوړ سړیو نو د اغینه ګیلکه جوړ کړ سره جوړ کړ ګیلکه ښه دی ورته ګیلکه وای نو ګیلکه جوړ کړ ښه ته جوړ کړ د سرو درو څنګه د سرو درو هغه ته وی موسی علیه السلام ها غلطه تللی او خدای دل تر هغه تاسو ملاقات وکړه اوس دا ګیلکه ولې جوړو د سرو درو ولې جوړو او نمبر 3 كانت لها مجاريق دای په داسې انداز جوړ کړو چې دې به داسې قدرو اده کې به هوا نه وتا نو دنه به د میوزیک اوازونه راوتل سبا کېده اوازونه څنګه اوازونه میوزیکل اوازونه به راوتل ریدم براوتو لہذا بنی اسرائیل کې درې کمزورۍ وې دا تولی کوي. نمبر 1 زر پرستی څه شي زر پرستی. نمبر 3 گاو پرستی ځکه دا گاو پرستی مصری تعذیب مصریانو باندې چا عبادت کو دګی لکی نو دای باندې دا اثر شو چې کوم وطن کې اوسېږي دا کلچر باندې اثر کوي. دا زموږ پر ټول ماشومان باندې د امریکای کلچر سره نه لټه هالووین دې څه دې هوسره صحیح هالووین خو راځي خجه دې پروان دي بل څه نه زه دایم چې مصر کې پاتې کېدل نو د مصر کلچر د گاو پرستی هغه په اثر کړ گاو پرستی. او نمبر 3 موسیقي میوزیک نو بس هغه داسې شیطان سره چې هغه ول درې وړه آل ټوګیدر په یو شي کې ورکړه په یو پارټیکل کې ولا یو آرټیکل کې ولا درې وړه شي نه ورکړه میوزیک پکې یو سره زرو ګیله کوي ډېر لاري دی. واتخذ قوم نو دوی ورغه عبادت شروع واتخذ قوم موسى ونسقوم د موسى من بعد پس دنا من حليهم د جوړري د دوینا حلی معنا جوړري عجلن گیلکه جسدن نو داسې گیلکه نه چې کني داسې نری د پتریخو نه جوړو نه خو هیو چي څه جوړو جسدن یو غټه جوسای و جسدن جوسه والا له قوار داغه د پاره आवाजونه او قوار معنا आवाज ردم تلاوت الم يروا آیات نګوري انه لا يكلم دې ته ګوري چې رسول زره دي دې ته ګوري چې ګیلکه دي دې ته ګوري چې میوزیکل आवाजونه تراوځي څه تراوځي میوزیکل आवाजونه تراوځي خو کدی ولا आवाज ورکې دې جواب هم ورکول شي. الله تعالی فرمایي باید چې ټیسټ په دې انداز کې
چې ما ورته چې او خدایا حضرت وي هم ځکه چې فزیکلی تی ویني نو بیا په کار جواب درکې چې فزیکلی ویني نو بیا خو اوس مون خو خدای فزیکلی نه وینو نو داغه جواب هم فزیکل نه دی دا الله جواب هم فزیکل اذروایز مونږ او الله نو هغه یقینا ریسپانس کوي څه کوي ریسپانس کوي سفر خانه ها یقینا ریسپانس کوي یو عالم بیان کو په مسجد کې نو به کله چې سړی وایي چې الله نو الله ورته چې لبیک یا عبدی زه حاضر یم څه غواړې زه حاضر یم یو ساده سړی سارا نه راغله هغه د مولا صاحب بیان وره وی زمانه د شپې تنهایی کې را پاسم مولا صاحب وی تنهایی کې سړی وایي الله نو الله ولا خامخه आवाज کوي جواب ور کوي نو دې غریب د شپې په عبادت ځان مړ کو بیا ویل صاحب پاسه او الله نو د چرته دا وانه وی چې ها جی صحیح جواب ورنکړ صحیح نو راغی مولا صاحب دا مولا صاحب ته دا خبر کړه ما ته خو جواب ملان شورته بچیا د خدای ذات فزیکل نه د آیات आवाज هم فزیکل نه دی ذات فزیکل نه د آیات هم आवाज هم فزیکل نه دی لکه څنګه چې بیلیف لري داغه په ذات بغیر دریدو نو بیلیف لري داغه په आवाज بغیر راوړېدو خبر ده کړه څنګه چې عقیده لري داغه په ذات بغیر دلیدو نو عقیده بلري داغه په आवाज بغیر دا اورېدو او مولا روم خبره په شعر کې ورته ذکر کړه وی گفت اللہ تو لبیک ما ویداتی سے کم لفظ اللہ وائے مستا آواز دے دا بعینی زما جواب ہم دے دا بعینی زما جواب ہم دے یو جرمنی یو سو ڈاکٹرانو پر لفظ اللہ بانی یو تحقیق کرنے صحیح وی دا لفظ اللہ سچے دا لفظ اللہ کا سحر وقت یا ماخام وقت after sunset یا before sunrise before sunrise یعنی several times دا اللہ properly to pronounce کہ اللہ 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 ناغوی دا زرد مرضون علاج دے اوی دا زرد مرضون علاج دے کمندہ سر دا زرد سر دنگ کئی اگوی دا فزیکل علاج دے زرد خبر دین کے غلط نوے چھے گفت اللہ تو لبے کے ماں سیوی وہ وے گفت اللہ تو لبے کے ماں بے نیاز اشور و دردو پہ کے ماں یہ دفتے چکم اللہ ہوا ہے صحیح شو اللہ تعالی د شور نہ بے نیاز ہے چاہا بچے لے جوڑے چاہا ہاں جی بے نیاز اشور و دردو پہ خدا دقا در پسر نہ کبھی بس داتا چاہ اللہ ہوئے اور پسی درخواست لاندے گوا سکو اور پسی نو لاندے ورطاو گورا کہ واتخذ قوم موسیٰ من بعد انیس قوم دا موسیٰ پس ددنا من خلیم دا جولی دا دوینا عجلن گلکے جسدن دا جو سیوادا لہو خوارن داغد پارا آوازو علم یرو آیا دے لگوری ان لہو لا یکلمو دا گلکے دوی سر خبر لکی ولا یادیم سبیلا ادش برابر اولے دوی تلارا اتخذو دین ولیدہ پخدے وکانو ظالمین او دوی ظالمان صحیح شو اسی موسیٰ علیہ السلام واپس را لے و خدای مخوار کا دامو سکڑی خدای مخوار و یو چلکی تاثر علی مشرکان شو خبر دین کرالا ندیوے چه کار خوص خطا شوے دے تشی شوے دے کار کو مسخطا کر دے ولما سقط فی ایدیہم او کلچ را اغرزول شدا غمل دوی پلاسون دوی کی را اغرزول شدا غمل دوی پلاسون دوی کی معنی دا محاورہ دا لیکن معنی کوئی دغل سے کام ماوکرا ولما سقط کلچ را اغرزول شدا غمل دوی فی ایدیہم پلاسون دوی کی معنی چدی پخپل قلوبان استومان اپشیمان نشد پخپل قلوبان ستومان اپشیمان شي خپل عملو ته خو مونږ گمراه شوي یو دا مونږ څه شي گمراه شوي یو لکه مونږ چاته وو دا عمل چې کې دا د سر وختري او زولای کې به راو ګرځي تاسو وایو کنه وای تاسو وطن کې دا محاوره شته ها سر وختري څه من پیره مونږ وو چې د عمل دا نتیجه بده لکه د سر د وختو اوس په زولای کې راو ګرځي دلته الله تعالی ولما سقط فی ایدیم کله چې دوی مخې طرف پرې وته شي نو مخی طرف رہے ہوتا مانا یعنی دای پوش دیو دا خمون گمرا شویو دا خودی سلی مون گنور ولما سقط فی ایدیم ورعو ادای پدی پوشو وینی دت یعنی پوشو
انهم قد ضلوا چې تاکي سره دوی گمراه شوي دي. قالو دوی وې لئن لم يرحمنا ربنا کچره رحم نو کې مونږ باندې رب زمونږه ويغفر لنا ابقنا نو کې مونږ ته لنكونن نو یقینا شو مونږه من الخاسرین د تاوانیو زیانکارانو نه. ولما رجع موسی کله چې واپس راغی موسی علیہ السلام الی قومه قومتا غضبانا غصه کوونکی. غضبان موسی علیہ السلام کو جلالی سره موسی علیہ السلام کو ډیر جلالی سره ډیر ضرب غصه وکړه ډیر ضرب زموږ شیخ سوي پښتونو. ولما رجع موسی کله چې واپس راغی موسی علیہ السلام الی قومه قومتا غضبانا. او پښتونو هغه د پښتونو پنجابي خبره خو تاسو ته یاد صحیح د پنجابي او د پښتون خپل کې ډیبیټ تاسو یاد ده کنه ها نه ده یاد نو د پښتون او د پنجابي په خپل کې ډیبیټ نو یو داوی زما قوم ډیر اعلی دی او بل وی زما قوم ډیر اعلی دی. نو هیستوریکل واقعیات ذکر کول زمون قوم کې دا شوی دی او زمون قوم بیا دا وکړو زمون قوم بیا دا وکړو زمون قوم بیا دا وکړو صحیح. اوس پنجابي مرګ ته کله پته لګي زړی فیټ کېږي چې څه کېږي ډیفیټ کېږي. نو ورته زمونږ قوم هر څنګه چې دی خو یو پیغمبر خو پیدا کړی د پنجابي پیغمبر چې مرزا غلام احمد قادیانی اگر چې روغجنو انګريز ضرورو خو څو داوی کړی و چې د پیغمبر نه کاډو هر څنګه چې ها انسټال شو یا هر څه امپلانټ شو خو بیا یو سره راکې پیدا شو پیغمبره داوی وکړه وتا چې څو پیغمبر څه ها نو پښتون سره ډیفیټ څه کوي پښتون خو کلام به پروت نوم سوې مېن راچوله به دا پاسو په تصوري دا به هم خو دې وشي کس وې زما لاس کوم سوې وې لاس مې سمنو صحیح نو پښتون سره کې راچوله ته په پاسه ناستو مې دې ډیفیټ نه باندې نو چې ورته زمون قوم هر څه دي یو پیغمبر خو پاکستان درو جن دې کړي خو پیغمبر دې صحیح تاسو پښتنو کې څو پیغمبر پیدا شوی نه پښتون له غوسه ورلا وې دا موسی خان عیسی خان ستا پلاړو صحیح نو بس خان لفظ ورسره لګو نو چې خان ورسره لګي نو څه جوړ شي. ولما رجع موسی کله چې واپس موسی علیہ السلام کو پلتا غضبان فغصا اسفا معنا حسرت کو ان کے پدری باندې سبي وقف کو یو طرف تو غصه بل طرف ته افسوس کو. قال اوید بے سما خلفتمونی دیر ناکار دے آغا خلیفہ کہ تاسو خلیفہ جو کرے من بعد پس زمانہ سمانا یعنی زمان پزائے یو گلکے تاسو مودرو گلکے مودرو اما دا خدای نمائندہ ہو گنا سکت دا کم سکیچی سچے خلق سکی سجدے کئی نو دا سکیچی سگنی دا خدای نمائندہ گنی صحیح نا موسی علیہ السلام ورتے دا خدای نمائندہ خزین ما چرې تاسو نه وایي چې ما عبادت کوي چې سوال عبادت څه کوي دا الله تعالی کوي تاسو خالص دلی و نظام نه زما په ځان دی لکه ودرو. اغجلتم امر ربکم آیا تاسو غجلت کړه دې د امر د پروردگار خپلنا یعنی خدای ذوالجلال تاسو یو کتاب را لګو داغې نه وړاندې تاسو الله بل راوست یو معنی دا اته معنی اغجلتم آیاتاتو پا عجلت و پا جلده و پا تلوار غوخت دے امر ربکم غضاب پروردگار دا خبر کو بتاستا افرکازو دی پنشمنٹ اف اللہ سبحانہ وتعالی دا تاسو عذاب له دعوت ورکړه دے سمو کړی وا اوس موسی علیہ السلام قهرجن سره دیکھو ګور دا ډبره ورسره ټین کمانډمنټس والا ډبره ورسره وي دا سره اغستی غیر صحیح نزلته دا وګل چې دا شی نو بس دا خو ورته وي وی بیس ما خلفتمونی من بعد اغجلتم امر ربکم زریغه تحقیقی خو دې تحقیق په مکه کې خو دې دومره غوسه ورله چې تحقیق ته کې خو دې پمځه کې خو دې پرور ورمنډه کوي تا وې څه کو پښه ورمنډه کوي پرور اته چې ما دې پر خو دې دې چې دا کار کوته دې منه کول نه ها والقل الواح وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ دو غرزول آتختے پزمکبان غصہ کی کے خودے وہ غرزولی مانا تو غصہ کی کے خودے وَاخَذَ بِرَاسِ أَخِيهِ اوینس سرد روح پر حضرت اسرات والسلام لولی وفتو نسل سرد نونیسا صحیح فیولا سرد نونیسا ابل غیر آزی فبل لاس لگیری نونیسا نسل قویتر شکر
صحیح سم خارجن سړی وکړه واخذ براسه بین سسر درور حالانکه دته عمر کې مشر مو هارون السلام عمر کې مشر واخذ براسه خو په مرتبه کې څوک مشر موسی علیہ السلام واخذ براسه زکه رئیس جمهور موسی علیہ السلام سو رئیس جمهور هارون علیہ السلام صدر اعظم واخذ براسه بین سر درور پر یجره الی ځان طرف تیرا کشکو ځان طرف ځان طرف را کشک یجره الیه قال هارون علیہ السلام ابن ابن او زما د مور زیا صحیح ورته وی او زما د مور زیا نو دې معنا دا نه ده چې پلار دې بدل او مور یو وا نه دا د مور ذکر چکیږي دا د رحمت د هجان لپاره کیږي لپاره اوس زمون په وطن کې چې یو ورور بل ورور سره زیاتې کوي نو دا ورته نه وای چې ته زما د پلار زیه سوی ورته وای دی یو مور راوړي او دا زیاتې کوي را سره د یو مور ذکرې او دا زیاتې کوي را سره اوس دا د مور نوم دې لپاره غوښتې شي چې د مور ذکر سره سړي ډېر نرم شي د پلار ذکر سره نه نرم شي په کار یو هغه د هر وخت دوزخ ته دیږي صحیح دا مور به هر وخت ډیفنس کې ولاړې چې څه دې هم کړی غریب والو بخوري د پښتنو وطن کې خو والو کوي کنه د چا د لاسه د خاوند د لاسه تا دا سړي هغه لګي ورته الګ ته بس څنګه هر وخت لکه د سپي ورته غپې صحیح یعنی د مور په نظر کې د بچي بد نه راځي صحیح یاره مور ډېر پاشه نو هارون علیہ السلام د مور ذکر دی لپاره وکړو چې هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام ته د مور شفقت راځي چې په ما باندې مهرباني وکړي خبر دین کړل قال ابن وید او مور زما ان القوم تاکي سره د قوم استضعفوني دایز ډیر کمزور کړو ما ځکه یو د بزرګونو دي یو د بزرګونو دي وقادو د پلان کو یقتلونني چې ما قتل کی زکه غل شم چې کومه خبره کوله دی وجلم نو اوس داته چې ما سره سکه ادا ور سره غلط نه لګیاو چې نو خلک وانوري ورته ابن ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني چې نو څوک وانوري ورته فلا تشمت بي الاعداء دې کې زموږ دشمنان چې کوم دی ګوره مونږ ته ګوري راته چې ما سره عمل کوي ډیر خوشاليږي صحیح هارون اسلام ډیر خيار سره فلا تشمت بی الاعداء تخوام میا خوما باندې دشمنان مونږ ورته خوا یا خورلو چې سړی چا په تکلیف باندې چې چا په تکلیف باندې سړی خوشاله شي زړه مې پيښ شو نو فلا تشمت زړه میا خوما باندې دشمنانو صحیح نو په چم کې او بابا اوس په فات د خدای وبخي ما جمعه بیان وکړ په غیبت باندې چې دا گناہ کبیرہ دے اور داس دے پیغمبر علیہ السلام وہی د جرم په اعتبار دا قتل نه ډیر زیات دی صحیح او ما داس دا مړ روغه خپل فلان ناغه بابا دا شو کو خلکو ته لګیا کېدل ما ته قاضي صاحب ما ها په دا غیبت واقع دي کار ګناه دي نو ما ورته او هیڅ یو کار دی ما هغه څنګه وی چې سړیو کې ضرورت ورشي نو صدقه فلا تشمت بی الاعداء بظلم یقوما بانی دشمنانو ولا تجعلنی اما مگر زوا یعنی ممشمارا مع القوم الظالمین مرگرد دے ظالم قوم ضرورتی مرگر نو زما مجبوری وا ضرورتی مرگر خاموشی زما مجبوری وا اس موسی علیہ السلام فوراً میسج واغسته چې واقعي مالک زیاته نو فوراً علاج قال اوید رب و رب زما اغفر لی بخنو کماتا ولی اخی او رور زماتا خدای ماتا و بخی چی دا ما رور اونی سبو سکی او دی رور تا من بخنو که دی خاموش پاتی شعره صحیح اگر چی ڈپلومیسی دا یا حکمت عملی چی دی خاموش پاتی شعره او زه د کنټرول نه بار شم نو دا ایکسکیوز دی خو بار ته دی زمونږ دواړو د پاره نه در لپاره خاموشي پکارو او نه زما د پاره دا حرکت پکارو نو دا توبه قال اغفر لي واخي او روز ماتا وادخلنا داخل کیونگا پر رحمت اخبر کے وانت ارحم الراحمین اتتا کی سر رحم کون کے
بہترین رحم کون کے در رحم کون کنا ان الذین تاکی سرا کسان اتخذوا العجل چیغین ولد گلکے پخدای بانے سینعالہون زرد چرسیگی بدویتا غضب من ربیم غضب د جانب د پروردگار دوینا وذلت ارسوائی پجول دنیا کے وکذالک نجزی المفترین ادارنگ منگا بدور کو بالمفترین فیبریکیٹرز کا چیغی دا سے فیبریکیشن کی والذین کسان حملوا السیئات چی عمل کرد ناکار عملنا ثم تابوا من بعدها و بیائی توبہ استد پس دینا ایمان راوڑ دے ان ربا تاکی سر ربنا من بعدها پس دینا لغفور یقینا بخون کے دے رحیم رحم کون کے دے ولما سکتا او کلچ خاموش عن موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام الغضب غصہ چه غصه کله خاموش شو منگو کام ډاون شو څه شو کام ډاون شو چې موسی علیه السلام آرام شو اخذ الالواح راوای غسته هغه ډبر والا تخته وفي نسخته اپ متن لده کې په انسکرایب کې نسخته معنا په انسکرایب کلماتو کې په لیکلو کلماتو کې هدن ہدایت و رحمت رحمت نسخہ ٹیکسٹ مانا کی پنگریزی کی سکی ٹیکسٹ او پر ٹیکسٹ دے کے ہدن ہدایت و رحمت للذین کسان پارا ہم لربهم یرحبونا چاویر پروردگار فلن یریگی واختار موسیٰ قومه 70 رجلا اس دا قوم موسیٰ علیہ السلام تراغے ویر دے کرت چتزی کوئی تورتا نیواز بنزی منگ بدار سر بوزے سبزی من واختار موسیٰ انتخاب موسیٰ علیہ السلام قوم دقوق پلنا 70 رجلا او یا کسان لمیقاتنا دا اغا پلیس فکسڈ پلیس دا پارا فلما خذتم الرجفہ اس دا دوی خبر چی موسیٰ علیہ السلام تے منگ بزان سر بوزی زکر چی منگ تا پتہ نہیں سر خدای خبریوں کئی کہ داتا سے وائی صحیح نو موسیٰ علیہ السلام وی خلا نو دخل او یو کسانو انتقاب کو خو اللہ تعالی اغی حلاک کرو زلزلہ پر آلا اغا یا کسان حلاک فلما خذتهم الرجفتو کلتی انسدو الى الرجفتو زلزلی قال اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام وی او زماربا لو شیطا کتا غختل حلاکت دو دے آلکتو مل قبلو نو حلاک کرے بدیو مخد انتخاب زمانہ صحیح دا خود لکدار شعی پا خلق بوئی تا دور تا ٹارگٹ کر دقا دی صحیح شو موسیٰ علیہ السلام گورا خدای طرف اقسم جبار کو مشکول کر چه رب او رب زمان لو شیطا کتا یقینا غوطل حلاکت دے احلکتا ہم حلاک کرے بدے دے من قبلو مخکد دے انتخابنا غصہ خو موسیٰ علیہ السلام سو غصہ وی و ایایا زبدی وقت حلاک کرو صحیح بدئی بدے ملک کرو اتہلکنا آیات حلاکے مونگا بما فعل السفہاء منا پاغشے چکڑے دے بے وقفان زمونگا ان ہی الا فتنتکا ندتا مگر دا امتحان ستا دے تو ذل بہا من تشاؤ تو گمراہ کے دے پواستا سوچ تیرا دو کے وطاتی من تشا ہدایت ورکے پدے امتحان بانے آ چاہتا چتو گوارے انت ولینا تو مولا زمونگے فاغفر لنا بخنو کے مونتا ورحمنا رحمو کی مونگ باندے وانت خیر الغافرین اتبیترد بخن کوئے واکتب لنا فی حاضر دنیا اولی کی مونگ پارا پتی دنیا کی حسنتا نیکی وفی الاخرہ اپ آخرت کے ام نیکیننا ہدنا الیکا تاکی سر مونگا روانیو تاتا ہدنا مانا گیشویو تاتا یعنی روانیو ستا طرف تا قال اوی اللہ تعالی غضابی عذاب زما اصیب به من اشاؤ ذرا سوم بدا عذابا چاہتا چیزو غاڑا ورحمتی خو رحمت زما وسعت کل شے دا انکلوڈ دے ہر سیستا فساکتبها یقینا زبلکم دا رحمت للذین دا کسان دا پارا یتقونا چیریجی اللہ نا ویوتون الزکاة ورکی زکاة والذین آکسان ہم بے آیاتنا چاہوے پایتون زمون یومنون ایمان راڑی اس دا سوکتی اللہ تعالیٰ فرمائے چھے دا رحمت بز یہودو کے آغا چالا ورکو
ها چې هغه زموږ پایتونه باندې ایمان راځي دا څوک دي الذين دعاكفان يتبعون چې دوی به فالو کوي next in future کله next in future الذين كفان چې دوی به فالو کوي الرسول رسول النبي نبی نو ما تاسو ته فرق خورو د رسول او د نبی یاد دی چې رسول دا هغه پیغمبر دی چې خدای ورته نوې شریعت او سیټ اف رولز او لا ورکړي او نبی هغه پیغمبر چې د فالو کوي شریعت د بل رسول نو په دې اساس موسی علیہ السلام رسول او هارون علیہ السلام نبی وو نو اوس پته ولګی دا چې هر رسول نبی وي او هر نبی رسول نه وي ځکه نبی هغه څوک چې امپلیمنټیشن کوي څه کوي نو هر رسول هم امپلیمنټیشن کوي هر رسول هم امپلیمنټیشن کوي نو هر رسول نبی وي او هر نبی رسول نه ځکه هر نبی ځان خپل شریعت نه لري هغه د بل شریعت فالو کوي الذين كفان يتبعون چې دوی فالو کوي رسول نبی الاميه هغه رسول نبی چې هغه الټریټ دی ځکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ایجوکیټډ نو الذي هغه پیغمبر یجدونه چې دایې مومي مکتوبا لیکل شوی عندهم دوی سره په تورات په تورات کې ول انجیل په انجیل کې اوس د دې پیغمبر د ډیوټه بسوي نشپک ډیوټه الله ذکر کوي سو ډیوټه شپږ یا امرهم بالمعروف دې به حکم کوي بالمعروف د خو کارونو معروف معنا شو کارونو وینهاهم من کوي بدوی عن المنکر د بدو کارونو دعا ويحل لهم الطيبات حلالي بدوی لپاره پاکیزه شیونه ودري ويحرم عليهم الخبائث حرامي بدوی باندې ګنده سيزونه تاسو ګنده وای ويدعو عنهم على ركاي بدوینا اسرهم تکلیف دے احکام هغه حکمونه چې هغه زیات سخت وي نو پیغمبر اسلام دین د سابقه دینونو مقابله کې ټول نه آسان دین دی ويدعو عنهم اسرهم لركاي بدوینا اسرهم بردن بدوی اسر معنا بردن والاغلال التي اغلال دا غل جمع دا غل وای چین زنجیرو تاسو زنجیر وای زنجیرو والاغلال التي على ركيب ده هغه زنجیرونه د غلامه التي كانت عليه چې داوود ایبان له نو اوس دا شپږ خو ډیوټه شو د پیغمبر اول په دې آیت کې الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې صفات ذکر کړل بلکې سلور نمبر اول رسول نمبر دویم نبی نمبر دریم امی نمبر څلورم لیکل شوی په تورات او انجیل کې یاد شو بیا شپږ ډیوټه ذکر کړي نمبر اول د شو کارونو حکم نمبر دویم د بدو نه منع نمبر دریم پاکیزه شیونه حلالول نمبر څلورم ګنده سيزونه حرامول نمبر پنځم بورډن لري کول نمبر شپږم سلیوري چینج لري کول صحیح اوس زمونږه ذمہ داري دي سلو د پیغمبر په واسطه فالذین پس آکسان آمنو بی چی ایمان راوڑے دے پیغمبر بانے نمبر اول نمبر ڈیوٹی سرا ایمان وحذروه التعظیم کړي د پیغمبر نو د خدای نه را پدې خو د ټول نه لوی تعظیم مونږ شاته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جن فارسی او شاعر وي لومبنه شعر په عربي کې ویلې دویمه فارسی کې ویلې چې یا صاحب الجمال و یا سید البشر دا ولي کنه سره رحمت سیوه سے پڑا خانہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر او د ډیر خاص مالکا او د ټول انسانانو سردار چاته وي رسول پاک تا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر ستا د دې روشانه مخ د وجه سپوږمۍ روشانتیا مونږ ده ستا د روشانه مخ د وجه سپوږمۍ روشانتیا مونږ ده الله تعالی د دنیا استبلش کړی تعالی لپاره ده من وجهک المنیر لقد نور القمر او دیم شعر ویل دي چې لا يمكن الثناء كما كان حقه د پیغمبر داسې تعریف مونږ نشو کولای لکه څنګه چې هغه ډیزرو کوي کولای شو لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اول مختصر قصہ دارا
چې د خدای را په دې خوا بزرګ ترین شخصیت څوک دی؟ رسول پاک صلی الله علیه وسلم. صحیح. او سعدی ډېر عجیب خبر وکړه چې محمد خدا در انتظار حمد مانست. سوې وای ګن څه پر خانه استاجبره چې خدا در انتظار حمد مانست محمد چشم بر راه سنانست. الله تعالی زمونږ د تعریف په انتظار کې نه دی. خدای به ال لوی ذات کیږي چې مونږه تعریف وکړو؟ نه، خدای دې انتظار کې نه دی. محمد چشم بر راه سنانست. پیغمبر هم د تعریف لارې تسترګې نه نیولې چې زما تعریف به څوک کوي. نو زه بیا لوی سړی شم. هغه د لوی سړی. خدا در انتظار حمد مانست محمد چشم بر راه سنانست. محمد است میں خواہم خدا را. او محمد صلی الله علیه وسلم تا نه خدای غواړم چې ما خدای سره یو ځای کړه. ځکه یو انسان چې خدای سره یو ځای کېدی شي چا په واسطه؟ محمد است میں خواہم خدا را خدایا است حب مصطفی را. او چې او محمد صلی الله علیه وسلم تا نه خدای غواړم او خدایا تا نه د مصطفی محبت غواړم چې زما زړه کې څه پیدا کړ؟ د مصطفی محبت. فالذین آمنوا بیا کسان چې ایمان راوړې دې پیغمبر باندې وحذروا نمبر 3 داغه تعظیم کړی دې. څه کړی؟ تعظیم. خو د پیغمبر بدوی تعظیم کې بس صرف دا چې خدای به نه جوړي. څه به کې لوی تعظیم به کې خو صرف دا به کې چې یعنی هغه لیمټس به نکراس کې عالمس به نکراس کې. ګوره عیسایانو هغه په تعریف د عیسی علیه السلام کې لیمټس کراس کړ نو کافران شو. سی ورته وي خدای یا د خدای زوی خدای نه تعریف کو خلی میں سکراس کر. صحیح. هغه بیلنس اون ساته بیلنس وینه ساته. صحیح دی. وجه پیغمبر علیہ السلام فرمایي لا تطرونی کما اطرت اليهود والنصارى. زماده سے تعریف مکوئ لکه يهود او نصارا چې خپل پیغمبرانو کو خدای نه دي جوړ. زماده سے تعریف مکوئ لکه يهود انا بکته کېږي. صحیح. نو د فارسی او شاعر هغه ډېر عجیب خبره کړې ده چې تعریف د خدای د پیغمبر کې نه هغه یو مقوله ویلې ده. څه ویلې ده؟ وی چې با خدا دیوانه باشو با محمد هوشیار. چې د خدای تعریف کې نظام ورته دیوانه کا چې څومره لوی تعریف کولای چې پوره کول نشي. ته پوره کولای شي د خدای تعریف پوره کولای شي نه. هغه خدای سره ځان څخه دیوانه کا په تعریف کې چې با خدا دیوانه باش و با محمد ہوشیار. خدا محمد تعریف چې صلی الله علیه وسلم ځان ہوشیار کا چرتا ته نه چې د مقام نه کتر وګورځي یې پورته بوځي بیلنس کے ساتھ. صحیح. فائن ٹیوننگ ورته. صحیح ورته په دې ریډیو کې یو ټیوننګ او بل څه فائن ټیوننګ. ناګه ټیوننګ خو غټه بټنی سره داسې ګرځي بي بي سي پیراونی شي. هغه فائن ټیوننګ اخصن چې وریاض دي کله وریاض دي نو بیا دا یو شاټه اف ام ریډیو وی ناګه بي بي سي په ډېر پګرا راخره. هغه فائن ټیوننګ وخت بټن په ډېر څه په کلار ځکه دی یو وختوم رسې چې هغه د خو کې بیٹر ټر کوي. فائن ټیوننګ وکړي. فالذین آمنوا به وحذروا چې تعظیم کړي د پیغمبر نو تعظیم ټیک دی. صحیح. خو اوس مخ کې بځي صرف تعظیم باندې نه کیږي. پیغمبر اسلام تعریفونه بکې ناتونه وای سبق ناتونه وای چې ناتونه ډېر خو یو تعریف د پیغمبر اسلام خو الله وینا ونصروه د دې پیغمبر د دین امداد بکې ونصروه د پیغمبر دین امداد بکې د پیغمبر سنتو امداد بکې د پیغمبر طریقو امداد بکے. نمبر 3 صحیح. نو صرف دانا کہ پیغمبر سنت امداد بکے گیرو بتا دے را امدہ کے نا واتبعوا النور الذی اچ فالو کرے دے آغا نور انزل مغو چ نازل شوی دے پیغمبر سره سلو ډیوټه دی. نمبر 1 ایمان. نمبر 2 تعظیم. نمبر 3 نصرت کول. نمبر 4 چې هغه کوم دین نه وړي هغه فالو کول قرآن فالو کول. واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. دا کسان یقینا کامیابی ملدن کی دی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم ربنا حمدنا بالقرآن وزلنا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من وجعلنا وسطنا وتراودنا على النهار والله خير. تبعوا